موږ وایو د پاکستان قومونه حق لري چې خپله مورنۍ ژبه ورکړي. د فوج په سیاست کې د مداخلت سخت‌ترین مخالف خلک یو. زه او جرنیل به د قانون او آئین تر مخ برابر یو. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ له جانبه د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت دلته رابلل سوي سیمینار کې ناست د پارټۍ درنو مشرانو، ډېرو درنو میلمنو، د پارټۍ کارکنانو، د پښتانه قام درنو خواخوږو، تاسو د ټولو په اجازه ورونو د نن دا دروند سیمینار چې د پارټۍ لخوا راغوښتل سوی دی په دې کې د اقوام متحده جنرال اسمبلی ورته وایي دوی په 1999 کې قرارداد پاس کړي، بیا په 2002 کې د اقوام متحده ذیلی ادارې یا لاندې ادارې دا قرارداد د عملي کولو پرېکړه وکړه. نو له هغې ورځې څخه دا نړیواله د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ را روانه سوې ده. ورونو دلته چې نن موږ ناست یو په دې ملک پاکستان کې تر ما له مخه ملګرو تاسو ته مجلس وکړي، دا ټول ځایونه د بدمرغۍ ټول تخمونه پرله پسې کرل سوي او روزل سوي دي چې په نتیجه کې نن ملک پاکستان له ډېرو سختو ناخوالیو سره مخامخ دی. ورونو مجلس بنیادي دا دی چې فرنګی دلته راغلی دی، دوی ذکر وکړ لارډ میکالې او زموږ سپین ږیرو کې هم به داسې مجلسونه وو، بلکې دوی به خواره کړي وو موږ په لا شعور کې چې فرنګی ډېر منصفدار دی. زه د دې مورنۍ ژبو خبرې ته راځمه. دا فرنګی انصاف ویل کېږي دې ته چې ده به زموږ وطن، زموږ شتمنۍ لکه وچ سیماب صاحب وویل زموږ اختیار بې نه سلباوه. موږ چې په پښتو کې وایو چې بنده راسه د خدای خپل سه لکه ځان هسې پر بل سه. دا نړیوال دستور چې کوم دی دا چې انسان ته څه ورښیي، دې دستور هغه ښوونه که دا د مذهبي کتابو ده که د انساني ټولنې ده دا دلته پاماله ده. همدغه رنګه زموږ درنه خوږه مورنۍ پښتو ژبه زموږ له پاماله ده او همدغه رنګه د ډېرو ملکو د ډېرو قومو ژبې پاماله شوي دي. عالمان او پوهان پر دې متفق دي چې مورنۍ ژبه یا ګرسره ژبه دا د انساني تهذیب نچوړ ده چې انسان تر نن ورځې پورې په کوم حالت کې قرار لري چې څه یې زده کړي دي او انسان چې له حیواني دنیا څخه څنګه رابېل سوی دی په دې کې تر ټولو لوی لاس د ژبې اوسېدلی دی. موږ چې نن دلته ناست یو
په دې کې خصوصا لوستي ملګري دې خبرو ته پام نه دی کړی. ما تاسو ته وویلې چې د اقوام متحده جنرال اسمبلی چې دا ټول خلک به د کمې سویې عالمان او پوهان وي، دوی په 1999 کې دې خبرې ته ځیر سوي دي. خاني شهید په تنکۍ ځواني کې په 1932 کې دا خبره د جکماباد په کانفرنس کې چې آل بلوچ او برټش بلوچستان کانفرنس په نامه و، دی کې شریک و او صدارت یې کاوه. او دې خبرې ته یې پام و چې پښتو ژبه یا مورنۍ ژبې زموږ بلوچ وروڼه چې هلته وو له بده مرغه دوی خوارانو د خپلې ژبې رسم الخط نه درلودی. نو دوی ویلې چې موږ خو د ویلو تر ځایه پورې بلوچان یو، د لیکلو او لوستلو ترتیب نه لرو، البته ته چې د پښتانه کام دپاره څه وایې موږ ستا ملاتړ کوو. هلته د قرارداد وړاندې کړی. دا دلته چې موږ کوم مجلس کوو، ډاکټر صاحب هم وویلې تر ما له مخه دا نور مشران هم تاسو ته مجلس وکړي چې انسان لوی خدای دی. د انسان لویي څه ده؟ د انسان لویي له دې ځایه ناپېژي چې دی فکرن او عملن څه دی. زه فکر لرم بیا مې عمل تور پشان خوړلی دی. نو وروڼو خاني شهید زموږ هغه رهبر دی. خاني شهید د پښتانه هغه مفکر دی چې یوازې دا نه چې یو دعوه یې درلوده او هغه دعوه یې په خپل عمل ثابته کړې هم ده. نن چې موږ په کوم ملک کې اوسېږو، زما په خیال سره چې ما څه ویلي دي، زما کومه تجربه ده، پاکستان هغو سوالو ته ولاړ دی چې خاني شهید ورته ایښي وو. پاکستان له دې ځای نشي وتلی. ډېره د افسوس خبره ده چې نن هم پر مورنۍ ژبو خلک پابندۍ لګوي. موږ هم وکیلان صاحبان ناست دي، مجید صاحب ته هم دی ناست یې. زموږ څه چې وکیلان دي موږ ایک جوړ کړی دی. په ایک کې 7 ژبې لیکل سوي دي او که ستا په یاد وي دا سپریم کورټ د پاکستان د دې تایید وکړي چې په یو وړه صوبه کې اسمبلی قرارداد وړاندې کوي او په 7 ژبو یې خلکو ته تعلیم ورشروع کوي چې دا کیدای شي تاسو ولې اردو دلته نه رایجوئ او عدالتي کاروایي او لیک او شی په اردو نه کوئ. نو په دې کې زما مجلس دا دی چې موږ قانون جوړ کړی دی. دا یو قرارداد نه وو، ایکټ جوړ شوی دی. په هغه ایکټ کې دا ټول شیان راغلي دي. زه به د ځان غفلت او کوتاهي ومنم چې ما به پر دې باندې ولې کیس نه کاوه. دا اسمبلی قانون دی، دی به ما ته په مورنۍ ژبه تعلیم راکوي. وروڼو دا ځینې غفلتونه دلته تر ما له مخه مقررینو تاسو ته خبره وکړه. ځینې زموږ خپل غفلتونه دي، ځینې زموږ خپلې کوتاهیانې دي. زه اوس هم درته وایم و پښتنو و ملګرو چې پر هر شي خوند اخلي، پر غږا، پر شاعري، پر وراسه او پر میوزیک چې دا په مورنۍ ژبه انسان ته څونه خوند ورکوي، دا په بله یوه ژبه چې هر څو دې زده وي
هغه خوند انسان ته نور کوي. بیا چې خدای تعالی ژبې پیدا کړي دي، زه چې د کومې مور په غېږ کې رالوی سوی، دا درنه خوږه زما د ګرانې مور را زده کړې پښتو د دې قدرداني چې نه کېږي، چې موږ یې نه کوو. او سړی خبره کوي، دا مجلس کوي چې دا خو ډېر پړه لیکه سړی دی. دا ډېر خلک پر دې متفق دي چې دې ته به پړه لیکه سړی نه وایي چې دی مورنۍ ژبو ته یا خپلې مورنۍ ژبې ته درناوی او قدرداني نه کوي، خدمت یې نه کوي، پر مخ یې نه بیایي. نو ورونو دا نن چې کومه خبره ده، دا مورنۍ ژبې چې نن موږ پر غږېږو، دا پیښه له پاکستانه سوې ده. څنګه پاکستان جوړ شو، دلته سازشونه شروع شول. د چش سازشونه، د اقتدار سازشونه، لکه نن چې روان دي. نن زموږ د وزیر اعظم، د چیف اف آرمی سټاف او د بل هرې رتبې سړی چې جهان ته ځي، هېڅوک یې په خبره باور نه کوي. دا څه شی سوی دی چې تا په خبره باور نه کوي؟ تا عبدالصمد خان اڅکزی او هغه ټولو مبارزینو چې سیاسي او جمهوري مبارزه یې کوله، دا ټول چې تا له کومو کړاوونو سره مخامخ کړل، تا له کومو تکلیفو سره مخامخ کړل، ډېره بخښنه غواړم، خلک سترګې پټوي. موږ دا تکلیفونه چې چا وړي دي، غاښ، وینې، زموړ، او خواست کوي چې ما درمان ته بوزه، زه دا تکلیف لرم. هېڅوک د دا سړي خبره نه اوري. نن چې موږ دلته ناست یو، دا پور لري که نه لري؟ دا سپین ږیری د یو کور سپین ږیری نه و، دا د کور او د بچیانو د ډوډۍ دپاره په جیل کې نه و ناست. دا د کام د وطن سماب صاحب تا خبره وکړه، د اختیار پر خبره جیل ته تللی و، د واک پر خبره جیل ته تللی و، د دې کام واک یې غوښتی. نن چې موږ دلته ولاړ یو چې کوم فریادونه کوو، زموږ واک نسته، زموږ وحدت پاماله دی، زموږ اختیار وړل سوی دی. تر دې ځایه پورې موږ رسېدلي یو، سیماب صاحب اوس دا روانه ده، موږ ته تجارت نه راپرېږدي، موږ ته روزګار نه راپرېږدي، پر موږ باندې دا ټولې لارې تړل سوي دي. دا نن چې د کومې ورځې په مناسبت موږ ولاړ یو، حکم دا وسوی چې ټول به اردو وایو، اردو به لیکو، اردو به لوستو، لوست به په اردو کوو. بنګالیان وویل چې دلته موږ سره نه اردو والا شته، نه څوک په اردو پوهېږي، ګډ بنګالیان یو، سوچ بنګالیان یو، بنګالي وایو، موږ ته بنګالي رایله کړه. پر دې خبره باندې پر دوی به بچیانو چې مظاهره یې وه، ملګرو ذکر درته وکړ، پر دې حمله وسوه، ځوانان بچیان یې مړه کړل. د څه دپاره؟ چې مورنۍ ژبه وپرېږدي. پر موږ په دې قدرداني لازم ده. دغه ورځ دا 21 فروری 1952 موږ د دوی قربانۍ ته د عقیدت ګلونه وړاندې کوو، او اقوام متحده د هغه اداره یونسکو چې دوی دا ورځ اعلان کړه، دې خبرې ته توجه راواوښته. موږ دوی لره تحسین هم وایو، مبارکي هم ورته وایو. خو ورونو له موږ څخه دغه مجلس سمه غږا غواړي
نن ډاکټر صاحب درته وویل، نور ملګرو مو وویل زموږ بچي چې له اسکول څخه نفرت کوي، زموږ بچیان چې اسکول نه ځي. ولې نه ځي؟ دا بچی کونځی نه دی، دا بچی ذهن نه لري، فکر نه لري، خو دا خبره نه ده. دا بچی د مور له غېږې څخه چې کومه ژبه له ځان سره اخلي، د درس و د تدریس پر ځای باندې هغه ژبه نشته، بله ژبه سي هلته بل مجلس سي. دا سړی، دا بچی په ایرانګي حیران سي او سوایه له دې چې تېښته وکړي بله لار نه ورمعلومېږي. دا جبر پر موږ باندې، پر کام باندې، ځکه سر پنجابي له وایم 12 کروړو آبادۍ په یورپ کې 18 ملکونه دي. ډاکټر جمیل صاحب ناست دی. دا 12 کروړه انسانان جبران له خپلې مورنۍ ژبې او زده کړو څخه محرومه کول، دا څه دي؟ ولې دي؟ او دغه رنګه په کروړاو پښتانه. ډاکټر صاحب دلته ذکر وکړي، ډاکټر صاحب په تاریخ کې که امام ته وایو که نه وایو، ځینې هغه غلطیانې دي چې دا غلطۍ ته به د تاریخ مورخ خامخا ګوته نیسي چې په 2 کې خان شهید د ژبې قرارداد وړاندې کوي او په 3 کې بټو آئین جوړوي او مورنۍ ژبې رایجوي. بیا هم ستا سر په لګرځي، بیا هم ته په دې نه پوهېږې، بیا هم ته اردو ځان له خوښوې. څوک ګناهګار دي؟ دا ګناهګاري د چا په لاس ده؟ څه ده؟ ما چې نن هم هر شی لیکلی دی. سندی خپل ټول تعلیم په سندي مورنۍ ژبه لري. اخبارونه چې لاړ سي په ټول سند کې بل اخبار نشي پیدا کولی په سندي ژبه دی. که پاته دی پښتون دی، بلوچ دی، سرایکی دی، پنجابی د اقتدار په هوس کې پر خپلو بچیو دا تېروي. ورونو زموږ مجلس دا دی چې دا مورنۍ ژبه چې خدای موږ ته راکړې ده، پر دې باندې که یو چا کار کړی دی په تېر وخت کې دا د خان شهید کار دی او خان شهید په دې کې کار کړی دی او دریځ تقریبا ټول عالمانو منلی دی. که دا لیکدود دی، که پښتو ژبه ده او که د پښتو ژبې سوچوالی دی. خان شهید د خوشحال خان پر شاعري، د رحمان بابا پر شاعري، د حمید بابا پر شاعري، پر داسې نورو ډېرو شاعریو باندې ډېره درنې نیوکې لري او هغه صرف او صرف د شاعرۍ په معنا دا ډېر لوړ شاعران تېر سوي دي. نیوکه یوه دا ده چې د ژبې سوچوالی نشته. زموږ په ژبه نورې ژبې ګډې دي، د نورو ژبو تورې په ګډ دي. نو پر دې بنیاد باندې سړی په دې نشي پوهېدلی. موږ هم سیاست کړی دی چې ته دا ګردې خبرې د ځان په توګه راوړې، بنیاد کوې او ږدې یې. که هغه ژبه ده، که هغه لیکدود دی، که هغه تاریخ دی، که هغه جغرافیه ده، که هغه مذهب دی، که هغه مذهبي علوم دي او که هغه مورنۍ ژبه او په دفترو، په ماجتو، په مدرسو کې ټولو ته
باندې فکر دی او پام یې دی او ږدي او دا مجلس راوړي، خو ډېره بخښنه غواړم زما رنګه نااهله چې پر مجلسو پیش سي بیا به توجه نه کوي، بیا به په خوب دی، بیا به ګټلي میدانونه بیلي. نو دلته زموږ مجلس دا دی، زموږ خبره دا ده چې دا ګټلی میدان چې خاني شهید منځته راوړی و، ایښی و، لا نن هم موږ هغه توجه نه ده کړې. زه د نن په حالات کې دویمه خبره دا کومه چې په دې ملک یو خاص صورتحال روان دی. د دې صورتحال په حواله باندې تاسو ټولو ته وایم، ټول پښتانه ته وایم، ټول پاکستان ته وایم، دا اوس چې کوم الکشن وسو په 2024 کې د دې الکشن په نتیجه کې چې کومې اسمبلۍ جوړې کړلې، په دې کې ستا مشر د ټول کام ملي رهبر محمود خان غږ وکړي، بیا پر هغه غږ باندې یو اتحادیه جوړه کړي، اتحاد یې جوړ کړه د ملک د سیاسي پارټیانو، تاریخ تحفظ آئین پاکستان. دا نن ګرد پاکستان ته ثابته سوله چې په کال کې دننه دا تحفظ چې موږ د آئین غوښت پر هغه آئین حمله وسوه، هغه آئین پاماله سولی چې دا کومه طلسم ترمیم سوی و په غیر محسوس انداز بلکې ښکاره حمله. زما مجلس دا دی چې سیاسي سړی بصیرت نه لري بیا به سیاسي نه ورته وایو. بصیرت معنا 100 کاله پر مخ چې کومه زندګي راځي چې سیاسي سړی دا نړۍ لید نه لري، دې ته موږ سیاسي بیا نسو ویلی. هېڅوک په دې نسو پوه چې دا کار د چیز دپاره وسو او زموږ ملي رهبر، زموږ ملي مشر د پارټۍ چیرمین محمود خان دا کښېښوله، نن ګرد پاکستان پر دې ځای ولاړ دی. زه ډېر په ادب سره دا خبره کوم او ټولو ته یې کوم، ټولو سیاسي پارټیانو ته یې کوم، څوک په یوه خوا څوک په بله خوا. ورونو ساده مجلس دا دی. حامد خان په خپل کتاب کې لیکلی دي د 6 جنرالانو نومونه یې لیکلي دي چې دوی کښېنستل میټینګ یې وکړي او دا یې سره طی کړله که موږ په پاکستان کې د فوج حکمراني غواړو نو بنګال به جلا کوو، که بنګال له پاکستان سره یې د فوج حکمراني به نه وي. د 10 کسانو د حکمرانۍ دپاره د ملک د 25 کروڑو انسانانو حقوق په تپښو لاندې کېږي. او چې خبره کوې جرنیل صاحب تا ته یې ښکاره وویلې، تا مجلس وکړې هلته ښځه ولاړه سوله چې ستا وردۍ والا زما پلانۍ بېعزتي کړې ده، بیا په تا کې څه پاتېږي؟ بیا دا خبره اثر لري. بیا چې که زه قرآن شریف وایم، د قرآن شریف آیتونه وویل، که زه قرآن شریف تلاوت کوم هم بیا یې خلک نه مني. قرآن مجید خلک هلته مني. ما اول سر کې درته کښېښوله چې عمل کول او فعل به یو رنګه وي. چې دا سره جلا سو پر دې خبرو څوک اعتقاد بیا نه کوي. هغه چې د هر چا له خولې راوځي چې عمل یو روان دی، مجلس بل کېږي، پر دې باندې بیا څوک باور نه کوي. نو دلته نن ډېره لویه بېباوري را زېږېدلې ده، شنه ده. موږ چې څه ورته وایو، موږ وایو د پاکستان قومونه حق لري چې خپله مورنۍ ژبه ورکړي، چې خدای څه شتمني ورکړې ده د دې شتمنیو اختیار ورکړي، پښتانه ته خپل ملي وحدت ورپرېږدي، وحدت یې ورجوړ کړي، اختیار ورکړي، نوم ورکړي، ټول وطن یې په یوه وحدت کې راولي. دا زموږ جغرافیایي وحدت، سیماب صاحب، زموږ اختیار
او زموږ ژوند او ژواک دا ټول شیان له موږه اخیستل سوي نیول سوي دي او د دې دپاره د مبارزې په توګه باندې محمود خان په دې ملک کې په خپل کردار او عمل ګرد پاکستان ته وایم د ده سر تر ټولو سیاسیانو خدای لوړاو لوړ سوی او دا سر چې د ده لوړ سوی دی دا په ډېره درنه پاکي لوړ سوی دی دا په ډېر درانه اخلاص لوړ سوی دی دا په ډېره قرباني لوړ سوی دی پر موږ پر پاټۍ پر کور پر خاندان څه نه دي تېر سوي پر موږ پر کلي سره ورونه ورېدل موږ دا سرو ورو کې اوسېدلي او پاته سوي یو د صرف د دې خبرې دپاره چې له دې څخه واوړه جرنیل صاحب پر موږ ډېر ستړي سوي دي ته به اوړې که نه اوړې ډوب دې کوي زموږ مجلس دا دی دا بیا ډوب دی دا ملک دا بیا نه خلاصېږي زه تا ته وایم د اودو په معنا تر دې لوړه اوده پاکستان نه لري چیف اف آرمي سټاف لیکن د وقار او د احترام په معنا پر ما خو په ډنډه به لګیا یم نه مې په جهان کې دي حیثیت ځان ته وګوره څومره ټیټ دی ستا حیثیت ټیټېدل د ملک حیثیت ټیټول دي زما حیثیت ټیټول دي ولې دا روانه ده له کومه کاره روانه ده دنیا چیف اف آرمي سټاف لري د فوجو سردرستیز د یوه فوج د بل فوج د بل فوج خلک احترام ورته کوي د پولیس سردرستیز لري دارنګه د ټولو ادارو مشران لري زموږ داسې ناولده مجلس نه دی کړی عزیزانو موږ ورته وایو چې په کتاب کې څه لیکل سوي دي په زرغونه کتاب کې چې آیین پاکستان ورته وایي د هغه زه پابنده یم ته ځان را پابنده کړه لیکن مجلس دا دی چې موږ پابندي کړې ده د دفعه 44 اف آی آر نن هم په 7 ضلعو کې پر موږ سوي دي د ده په عدالتو کې ناستو ځان خلاصوو او ته به آیین رنګه چې د یو ملک تر ټولو اهم دستاویز آیین وي تر دې لوړ دستاویز ملک نه لري یو مذهبي کتابونه دي هغه جلا مجلس دی د ملک تر ټولو اهم دستاویز آیین دی ته به آیین غورځوې آیین به په عمل کوې لیونی سپی به له ځانه جوړ کړی او پر خلکو به د 44 لاګو کوې نو د نه وچلول دا د چلېدلو نه ده د چلېدلو دپاره د پرمخ بیولو دپاره ضروري او لازمي دا ده چې دې کې څه لیکل سوي دي زما دپاره څه دي ستا دپاره څه دي چې موږ ټول پر متفق سوي یو زه به خپل کردار ادا کوم ته به خپل کردار تر خپل اختیاره پورې ادا کوې زما اختیار به نه کې سلبوې د پبلیک ریپرزنټیټیو اختیار به نه کې وړې ته پبلیک سروینټ یې سم یې ګرد واوړې ګرد پاکستان ته وایم د پاکستان سرکاري ملازم زموږ ستاسو خدمتګار او خدمتګزار دی پښتانه به ویل چوپړ خانشي دا ټکی ډېر استعمال کړی دی یو سړی چې د چا په کور کې نوکر وي نو به ویل پلانی سړی د پلاني په کور کې چوپړ وي لازم خدمتګزار دی په موږ په پښتو کې چوپړ وي چوپړ به کوي لیکن ورونو دلته خرابي چې له کومه ځایه د ګرد پاکستان دیوار وي چې د چا کار چوپړ دی هغه وایي زه باچا یم او چې څوک باچا دی هغه له وایي ته چوپړ وه او موږ ورسره منلې ده نو دا مجلس زموږ چې له کومه ځایه خراب دی زموږ مجلس دا مجلس موږ دا دی چې موږ د فوج سره جنګ دی موږ فوج ته یوه خبره کوو
پاکستان ریاست ته یم کوو نن هم دلته ولاړ یو دلته چې کوم حکومت دی په کوم ترتیب چې راغلی دی دا ترتیب غلط دی وجود نه لري جبري مسلط شوي خلک ناست دي دویم پرون چې کوم حکومتونو موږ د حکومتو مخالفت کړی دی د حکومتو پر مخالفت باندې موږ ته غدار کم نمونه ایښودل شوي دي ورونو دا زموږ حق دی ګرد پاکستان ته وایو زه د یو حکومت د چارو مخالفت زما عیني حق دی زه یې کولی شم لیکن دا د ریاست مخالفت نه دی دا د پاکستان د وجود مخالفت نه دی دغه رنګه د فوج سره چې موږ کوم مجلس دی چې موږ کومه خبره کوو موږ د فوج مخالف خلک نه یو موږ د فوج په سیاست کې د مداخلت سختترین مخالف خلک یو فوج به په سیاست هر په هم لیکلی دی خو چا هوښیار سړي به لیکلی راوړی به هر په لیکلی دی که سم اخلي که سم معنا قرآن اخلي لاس پر ږدي چې زه په سیاست کې مداخلت نه کوم څوک فوج زه چې الفخمه زه وایم د دې آیین تحفظ کوم د پاکستان د ولس خدمت کوم دی وایي زه به د آیین تحفظ کوم د پاکستان د ولس خدمت به کوم له سیاست سره به یو کار نه لرم قرآن مو دی که په سیاست کار ولرم اوس د پاکستان ورته وګوري ټول پښتانه دې ورته وګوري چې سیاست څوک چلوي واک څوک چلوي اختیار څوک چلوي دغه جنګ دی دې جنګ خواري پیښه کړې ده دې جنګ اعتبار په نن مو ټرمپ مجلس اورېدلی هغه زه د پاکستان وزیر اعظم نه منم دا منتخب نه دی سلیکټډ دی شهباز صاحب چې ټرمپ دا الفاظ ادا کوي چې د پاکستان وزیر اعظم منتخب نه دی مسلط دی راوستل سوی دی سلیکټډ دی بیا له دې بعد ته چې شی ورسره وایې ته چې شی ورسره کوې ستا به څه وکړ خلک ږدي تا ته به کوم احترام خلک درکوي نو ورونو زموږ مجلس چې نن ورځې په حواله یې موږ کوو موږ باندې خپله مورنۍ درنه خوږه پښتو ژبه ګرانه د دې دپاره د پښتانه پر خاوره او پر جغرافیا باندې به ډېرو خلکو زیار کښلی وي زموږ زیار خو به سیاسي زیار بللی کېدلی لیکن د ژبې په معنا زموږ دعوه دا ده چې د خاني شهید زیار تر هر چا زیات درېیمه خبره زموږ دا ده درېیمه خبره موږ دلته دا کوو چې نن هم موږ خپله مورنۍ ژبه هم یې په عدالت کې غواړو هم یې په دفتر کې غواړو هم یې په تجارت کې غواړو هم یې په اسکول کې غواړو هم یې په مسجد کې غواړو هم یې په مدرسه کې غواړو لیکن ورونو د دې دپاره دا پکار دا ترتیب پردي خلک سودا کوي دې ته کمپرس نشي ویل کېدلی چې شپه دې له چا سره ده ما ته به دا حساب راکوې دا ضمیر به دا ژبه به ګونګېږي که موږ دا مجلس وکړو دوی چې د عجم لفظ استعمالوي چې د عرب دنیا نه ولاړ سي شپږ ویشت ملکونه دي که چا د ژبې خدمت کړی دی په دنیا کې یا سوی دی عربیانو کړی دی نو ما او تاسو به ورلو نو دا ګونګی دی عرب و عجم یې دې ته ویل زه خو نه سم ګایدی په عربي نو بل لفظ ستا دپاره ښه ټکی څه چې دا خو ګونګی دی نو وروڼو دا ژبې دا رنګه دي دا سیاست دا رنګه دی او زموږ کړندلاره دا رنګه ده نو په دې کې مخواس دا دی د نن ورځې په حواله باندې دلته ملګرو مجلسونه درته وکړل دا ډېر لوی عالمان دي پر دې ډېر لوی کار کوي ډېر لوی محنت کوي ډېر لوی زیار باسي ډېر لوی خواري کاږي خو زموږ مجلس دا دی سیماب صاحب که ادب دی دا به د سیاست دپاره وي ادب برای ادب به نه وي غزل به شاعري به د کام د خدمت او د کام د ویښولو دپاره وي همدغه رنګه
د یو ادیب لیک به د دې کار دپاره وي او موږ ټول قام چې هر ځای یو موږ په واضح ټکو دا اعلان کوو چې تر څو پورې موږ خپل ورک بخت سیاسي اختیار نه یې پیدا کړی نه مې اخیستی زموږ کژې نه سمیږي او اوس چې خلکو څه روانې کړي دي په زور زموږ وطن ته جنګونه راوړي مرګونه راوړي دوژخي وسلې راوړي ورانۍ جوړوي او سزا د دې خبرې د فرنګي په شان درکوي لارډ مکالې ډېر لوی سړی و لیکن لارډ مکالې انګریزي مسلط کوله او پښتو یې له منځه وړله بلوچي یې له منځه وړله سندي یې له منځه وړله بنګالي یې له منځه وړله ګرد هند یې لارډ مکالې زما دپاره لارډ مکالې خانشي دولتسمد خان راڅرګوي زموږ دپاره لارډ مکالې د پښتانه رابر ګل پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ده فخر هم په کوو درېږو هم ورسره او د دې له لارې به که خدای کول ګټې هم راوړو اختیار به هم راوړو ازادي به هم راوړو نوم به هم راوړو نو د نن ورځې په حواله باندې سیماب صاحب زموږ دا وعده ده که خدای کول لوی خدای را سره مل دی زموږ دا وعده ده انشاءالله تعالی موږ چې څه ملي ګټې د غلامۍ د بې اختیارۍ له وجې په دغه کې خطر کې لوېدلي دي دا به ټولې نغدو د چا خوښئ که ناخوښئ پر چمن او له چمنه تر باجوړه 10-12 دربنده دي زما تجارت به خامخا خلک بال کوي زما بچي به په سند و په پنجاب کې څوک نه زیروي او که زیرول بیا مې بچي زیریږي د ملک د آئین او قانون به پر ټول یو رنګه اطلاق وي زه او جرنیل به د قانون او آئین تر مخ برابر یو ټینک زما دی توپک زما دی مشین زما دی دا ګردې پیسې ستا تنخوا زه غریب سړی یم زه ټیکس ورکوم تا له تنخوا درکوم ته په هغې کې دا کار له ما سره کوې چې زه تا له تنخوا درکوم او ته زما د کور مالک کېږي او ما له کور د ایستلو تا کړه تړې دا د انساني فطرت خلاف خبره ده نن ورځ هم زموږ مورنۍ درنه خوږه ژبه چې ته له منځه وړې د انساني فطرت خلاف کار کوې تا زه درکولم خدای بیا تا درکوي دا د نیچر قانون دی ورونو سیماب صاحب بیا دا هوډ کوو دا قول واده و پښتو کوو چې دا کوم کار د خان شهید څخه موږ ته راپاته دی دا ډېر دروند میراث دی او دا ډېره درنه مبارزه ده ډېره لویه ستړیا او مزل موږ وهلی تېر کړی دی پر مخ باندې که خدای کول داسې ځایونه را روان دي چې د محمود خان په رهبري کې به ملک هم موږ هم ټول کام سباوون پیدا کوو نور ډېره بخښنه غواړم د خلکو زه دا کار پاته سوی دی یا بې لارې سوي دي سمت ځل غلط سوی دی لوری ځل غلط سوی دی چې له چا لوری غلط سو دا منزل ته نه رسېږي د چمن په بس کې سپورې پېښور نیت دې کړی دی که قرآن شریف کې وایه که آیتونه کې وایه 2 ګنټې بعد چمن ته رسېږي پېښور ته نه په دې چې لوری غلط دی نو موږ خپل کام ته ځوانانو ته ټول ته دا وایو چې که لوری دی که لار ده که سمت دی او که سیاست دی که د ملک دی او که د پښتونخوا د پښتانه دی او که د ټولې خطې دی د دې نن ورځ لوی رهبر محمود خان اڅکزی دی ډېرې مننه ټول ودان ما ستاسو وخت واخیستي خدای په امان